بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. زما عزتمندو مسلمانانو ورونو، نږدې ورځو کې 15 د دسمبر چې هغه عیسایان په کرسمس سره یادوي تیر شو، او نیو ایر هیپی او نیو ایر نایټ را روانه ورځ چې کال نوی کیږي، دا د مسلمانانو په منځ کې یو رواج ورځ ده. حالانکه دغه ټول عادات دا د کفارو نه رانقل شوي، د کفارو تقلید دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من تشبه بقوم فهو منهم، چا چې د کم قوم سره مشابهت اختیار کو نو هغه به د هغوی نه حسابیږي. یا محدثین معنا دا کوي چې قیامت په ورځ به د هغوی سره الله راپاسوي. د چا چې د چا سره محبت وي، د کافرو د اداګانو سره، د هغوی د اطوار او د هغوی د عاداتو سره او د هغوی د طریقې کار سره د چا محبت وي نو الله به د قیامت پر ورځ د هغوی سره راپاسوي. او د چا چې د صحابه او اهل ایمان سره محبت وي الله تبارک وتعالی به د ایمان والو سره راپاسوي. د کرسمس مبارکباد عیسایانو ته ورکول، امام مالک رحمه الله فرمایي د دې مثال داسې دی لکه یو انسان په کیک باندې چې کیک کټ کوي د کرسمس مبارکۍ کې، هغه خپله چاړه یا چاقو په کیک نه راکشکاږي او نه راکاږي، بلکې هغه مسلمان او هغه انسان په خنزیر باندې خپله چاړه راکشکاږي، خنزیر ذبحه کوي، کیک نه ذبحه کوي. یا هغه انسان او هغه مسلمان د خپل ایمان په جسم باندې چاړه راکاږي او چاقو پې چلوي، خپل ایمان بربادوي. عیسایانو ته د کرسمس مبارکي ورکول د دې خو معنا دا ده چې ای عیسایانو، تاسو د الله او د رب تعالی د پاره اولاد ثابتوئ، چونکې موږ هم تاسو سره په دې اولاد ثابتولو کې شریک یو. موږ هم دا وایو چې الله تبارک وتعالی ولد او اولاد نیولی او بچیان د الله تبارک وتعالی پیدا کیږي. حالانکه قرآن العیاذ بالله د دې عقیدې سخت رد کوي. الله تبارک وتعالی فرمایي قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ورته وایي ای زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم، الله احد الله یو دی، لم یلد الله الصمد الله بې نیازه دی، لم یلد ولم یولد نه د هغه نه څوک پیدا دي او نه هغه د چا پیدا دی، ولم یکن له کفوا احد او د الله سره هیڅ څوک هم برابر نشته. نو آیا که د کافرو او د عیسایانو په شانته کرسمس منې، د کرس معنا او د مس د دې معنا هغه څه ده؟ معنا دا چې د الله تبارک وتعالی دپاره اولاد ثابتول. نو دا عقیده خو د کفر او د شرک عقیده ده، د قرآن د سوره اخلاص منافی عقیده ده. قرآن کې الله تبارک وتعالی یو بل ځای کې فرمایي قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. یهود او نصارا وایي چې الله تبارک وتعالی د خپل ځان لپاره اولاد ثابت کړی. الله وایي نه، سبحانه، پاک یم زه د اولاد زما دپاره اولاد مه ثابتوئ، زه د اولادونو نه پاک یم. اولاد ته خو هغه انسان ضرورت لري چې کوم انسان باندې فنا راځي. اولاد خو هغه چاته پکار وي چې کوم انسان په خپل طاقت کې کمزوری وي، یا د میراث خطره وي چې میراثي نشي، میراث یې پاتې نشي بل چاته، نو هغه د اولاد تمنا کوي چې زما دا مال، زما جایداد، زما بنګلې دا څوک واخلي رانه، اولادونه مې وي. الله ولله میراث السماوات والارض، ځمکې او د اسمان میراثونه ټول د الله دي. نو لہذا
الله تبارک وتعالی ورکوونکی دی، الله چا نه اخیستونکی نه دی. نو د الله دپاره دا عقیده ثابتول دا د تسلیس عقیده ده، د عیسیانو عقیده ده. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. کافران وایي چې الله تبارک وتعالی دریم د دریو نه دی، یو عیسی علیه السلام، یو د هغه مور، یو رب العالمین. دا درې خدایان هغوی ګڼي، درې الهه هغوی ګڼي چې د عالم نظام دا درې الهه چلی. او نن مسلمانان هم د کرسمس مبارکي ورکوي عیسیانو ته، او کوم مسلمانان چې په بهرنیو ملکونو کې پاتې کیږي، عیسائی ملکونو کې یا یورپ کې یا په مغرب کې پاتې کیږي، هغوی هم چې کوم دی یو بل ته کرسمس مبارک. او چې تپوس ترې وشي مبارکي ولې ورکوئ؟ ولې هغوی موږ ته د اختر مبارکي نه راکوي؟ نو زموږ او ستاسو اختر خو ثابت دی، اسلام کې ثابت دی. دا یو داسې تهوار او داسې یو طریقه کار ده چې د نبي صلی الله علیه وسلم نه، د هغوی کرسمس خو ثابت نه دی. نو لہٰذا مسلمان ته کلم د دې یو بل ته مبارکي نه دي ورکول پکار. الله تبارک وتعالی فرمایي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. کافران د الله دپاره اولاد ثابتوي، حالانکه دا ډېره غټه خبره کړې. الله تبارک وتعالی فرمایي تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. قریبه ده چې الله تبارک وتعالی اسمان راوغورځوي په دې خبره باندې، او ځمکه وشلېږي. دا دونه غټه خبره ده. او غرونه والوځي. دا یو دومره د الله د توحید په باره کې خوله خوځول دا یو ډېر عظیم جرم دی. او دارنګه الله تبارک وتعالی قرآن کې یو بل ځای کې فرمایي قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه دې خلکو ته که د الله دپاره اولاد وی نو زه به اول د هغه عبادت کوونکی وم، د الله د اولاد به ما اول عبادت کړی وی. چونکې د الله دپاره اولاد نشته، زه ځکه د یوازې د الله عبادت کوم، الله نه بغیر د بل چا عبادت نه کوم. دا یو عجیبه خبره ده چې مسلمان دی کافر ته کرسمس مبارکي ورکوي. بالکل په اسلام کې دا خبره نشته. او دارنګه نوی کال اوس راځي سبا شپې ته 12 بجو نه بعد نیو ایئر نایټ د کافرو اصطلاح باندې نوی کال هم مبارک شه. دام په اسلام کې نشته. اسلام یو پاک دین دی، ضابطه حیات ده او منبع نور او هدایت ده. د دینه به هدایت اخلي انسان. زما عزتمندو داسې یو پاک ښکلی دین الله د اسمان نه رانازل کړی، خو موږ او تاسو مسلمانانو په دې دین کې د خپل طرف نه خبرې داخلې کړلې، او مسلمانانو ملایانو دین بدنام که، عوامو دین بدنام که، حکمرانانو دین بدنام که، او مالدارو خلکو دین بدنام که. ګیله د چا نه وکړو چې دین چا بدنام کړی. زما عزتمندو د دې شپې مبارکباد ورکول یا د کال مبارکباد یو بل ته مبارکي ورکول په اسلام کې نشته. نوی کال مبارک شه، او بیا عیسوي کال چې نوی کال مبارک شه. بلکې اسلامی تاریخ، قمری تاریخ خپل کلونه لري، نو د هغې مبارکي ولې نه ورکوئ؟ چې ورکوئ بیا هم اول خو هغه هم نشته دی. د اسلامي تاریخ مبارکي ورکول چې د محرم الحرام نه شروع کیږي، د دې هم یو بل ته مبارکي نشته په اسلام کې. اسلام کې صرف او صرف د 2 اخترونو مبارکباد هغه په اسلام کې راغلی دی. او یا انسان ته الله اولاد ورکي، د هغې مبارکباد په اسلام کې شته. او نور داسې مبارکبادیانې چې هغه د کفارو سره مشابهت لري، دا مبارکیانې په اسلام کې نشته. دې نه اسلام منع کړې ده. او بیا په دې شپه باندې روشنیانې کول او دارنګه رڼاګانې کول، په دې شپه باندې لایټونه لګول، او په دې شپه باندې ګولۍ چلول، او په دې شپه باندې پټاخې الوزول، او په دې شپه باندې پته نشته چې کم چراغا کول، او پورا چې کوم دی نو هغه ملک روښانه کول، دا په اسلام کې نشته. بلکې انسان ته پکار دی چې کال ختم شي، په هغه شپه انسان سوچ وکړي چې ما په دې کال کې کم داسې نیک اعمال کړي چې ما نه الله پرې راضي شوی، او ما نه کم داسې ګناهونه شوي چې آینده کال زه ونه کوم. دا محاسبه کول. حاسبو قبل ان تحاسبو. د الله پیغمبر فرمای حساب وکوئ د خپل ځان سره، ورنه یو ورځ را روانه ده الله به ستاسو حساب وکوي. داسې یو سخته ورځ را روانه چې الله به ستاسو حساب وکوي. نو زما عزتمندو د دې مبارکي ورکول یو بل ته دا بالکل سراسر حماقت دی. او زه خو دا وایم چې یو انسان سره 1000 روپۍ وي او هغه سره 500 روپۍ کمې شي، نو آیا خلک ورته مبارکي ورکوي که افسوس ورباندې کوي؟
ستا د ژوند نه د 50 کلو نه د 1 کال کم شو او ته لا مبارکي ورکوې یو بل ته چې مبارک دی شه. تا ته خو ژړا پکار ای انسانه، ای مجرمه، ای مسلمانه، تا ته خو ژړا پکار ده چې وژاړې د الله په حضور کې چې زما د عمر نه 1 کال کم شو او ته مبارکیانې ورکوې. شاعر څونه ښکلې خبره کړې ده. د اردو شاعر فرمایي وایي چې دا لا اوسم دا انسان د هغې شعر مفهوم دا دی چې انسان د زندګۍ نه یوه ورځ ختمه شوه او اوس هم دا نادان دا خبره کوي چې نوی کال دې مبارک شه. آپ کے حیات سے گر گئی ایک اینٹ، نادان یہ سمجھتا ہے نیا سال مبارک. د ستا د ژوند نه یوه خښته هغه وغورځېدله او بیا هم ته وایې چې نوی کال دې مبارک شه. بل هغه انسانان چې د هغوی په دې نوي کال کې په اوله شپه اکسیډنټ وشي مړه شي هغوی ته څوک مبارکي ورکوي. نو دا هسې د کفارو هغه روایات دي چې د هغوی تقلید من کوو او نن موږ مسلمانان د کافرو نه متاثره یو، د خپل الله او د نبي نه متاثره نه یو چې د الله د نبي طریقې زموږ او ستاسو دپاره هغه دلیل او آیین دی. بس پکار دی چې انسان خپل ژوند د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو برابر کړي. د پیغمبر صحابو آیا دا مبارکیان یو بل ته ورکړي دي؟ آیا هغوی کرسمس مبارکي هغه وخت کې خو عیسایان و د نجران عیسایان آیا هغوی ته مبارکي ورکړې ده؟ عمر رضی الله تعالی عنه په یهودو نصاراو باندې کلکه پابندي لګولې وه چې یهود نصارا به دوی د خپل تهوار او خپل شاعر ښکاره نه مناوئ، نه به یې کوي. او موږ نن هولي اور دیوی اور دیوالی او دارنګه بسنت مبارک، کرسمس مبارک او دارنګه نیو ایئر هیپی، نیو ایئر نایټ وغیره دا مبارکیانې دا ټول د کفارو طریقې کار او د هغوی سازش دی چې په مسلمانانو کې نن سبا سرایت کړی او دې نه بچ کېدل پکار دي. دا عقیده بالکل ظالمه عقیده ده او دغه شانتې په دې عقیده باندې چې څوک کم انسانان مړه شي نو ووایه چې هغوی د ایمان نه خلاصیږي چې د الله دپاره د تسلیس عقیده لري لکه څنګه چې عیسیان لري، بلکې الله وحده لا شریک دی. د هغوی سره هېڅ څوک نه په ذات کې او نه په صفاتو کې شریک دی. الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.